پکار دا چې دلته د حکومت هم او په ټول سامراج ژبې چې پاکستان کې ویل کېږي پکار دی چې هر سطح باندې د هغې استعانه وشي. هاشم بابر صاحب د ډکشنرۍ خبر وکړه لغت د پښتو چې صاحبزاده امتیاز صاحب تېر شو هغه زمونږ چې زه دلته وم نو اعظم خان صاحب هغه وخت کې اډیشنل چیف سیکرټري نو هغه وخت کې دا مکمل شو د پښتو اکیډمۍ نه دا مکمل شو بلکې د سره د قرآن شریف ترجمه په پښتو کې دا هغه وخت کې هغه شوی او دا بیا د دې یو قرآن شریف ما قاضي صاحب ته پیش کړو او هغه په دې ډېر خوشحاله شو چې پښتو کې د قرآن شریف ترجمه د پښتو اکیډمۍ په وساطت سره ډېر ښه طریقې سره دغه شو. خبرې خو ډېرې د پښتو د ژبې وشوې خو د پښتنو د سیمې چې کوم مشکلات او مسلې دي زما په خیال هغه موږ سره تړلې شوي دي او په هغې باندې خبرې کول ډېر ضروري دي. هسې نیشنلزم ووایه یا نیو نیشنلزم ووایه قوم پرستي ووایه نو زمونږ په تاریخ ته چې ګورئ نو د خپلې سیمې ته او ډېر حملې پې شوي دي او د هغې هم زمونږ د خلکو د هغې حملو هغه پسپه کړي دي هغه نو هغه وخت کې هغه خلکو راپاڅېدلي دي او د دې وخت کې و په دې د 21مه صدۍ کې نو دې لحاظ سره کو مونږ خبره کوو چې څه صورتحال دی د دې سیمې نو هغه څه ډېر زمونږ د راتلونکي نسل بچي راغلي دوی تبه هم هغه چې دا کم صورتحال جوړ دی په دې ملک کې او خاص کر په دې سیمه کې خو دا 40-50 کاله داسې دا کم حالات چې جوړ دي او هغه د هغې اوسه پورې اثرات هماغه شانتې دي څه کمې پکې نه راغلې کو هغه د روس خلاف جنګ او کو هغه بیا وروستو افغانستان کې سو او کو امریکا دلته راغلی او دا ټول هغه اثرات په موږ باندې شوي دي او زموږ د خلکو در په در کورونه پرېښې دا تاریخ یو حصه ده چې ډېر زموږ علاقې د پښتنو سیمې هغه علاقې چې چا د هغې زنانه د کور نه چېرته قدم هم بار نه وښې هغوی نقل مکاني کړی و د خپل وطن دپاره یو قرباني ورکړې وه نو دا صورتحال چې په دې کې اوسېدل او د هغې اثرات زموږ په ذهن باندې اوس هم دي او دا به وي د دې دپاره پیشقدمي کول پکار دي چې دا څنګه طریقې سره مونږ دا مخکې بوځو. زمونږ سیاسي طور باندې کو ګورئ نو پښتون قوم وروستو شوی دی یو طرف ته شوی دی ټیکه یې ورکړې ده زمونږ کو وسایل دي په هغې باندې هم زمونږ هغه شانتې حق نشته کوشش مونږ ډېر کړی دی په دې 18 هغې کې امینډمنټ کې خټک صاحب هم و مونږ په هغې کې ډېر یو کوشش کړو دا یو لومړنی کوشش و خو کوشش وشو پکې هغې کې ډېر مونږ خپل وسایل لپاره پکې جدوجهد وکړو کو زمونږ دې ځای کې تیل دي او کو
منرل ریسورسز دي دا هغوی ټولو دپاره چې خپل حق مونږ واخلو خو هغه شانتې په هغې باندې عمل نه دی شوی او د دې اثر به په مونږ باندې زمونږ په دې ټولې هغې باندې معاشرې باندې ما هغه شانتې کېږي ورسره که ګورئ نو دا دنیا خو اوس داسې هغې ته راغله چې بلکل یوه کورنۍ ده او د دې ګلوبلایزیشن چې کوم اثرات دي هغه په زمونږ په دې کلتور باندې زمونږ په دې ژبه باندې په دې ټولو باندې د هغې یو چاپ راغلی دی نو دا شیزونه چې دي د دې به مداوا کول غواړي د دنیاوي چې کوم داسې طاقتور هغه دي د هغوی خپل مفادات یو هغه دې ځای کې خپل مفادات ګوري مونږ به د هغې دفاع کوو د خپل مفاداتو به دفاع کوو دغسې اوس زمونږ نوجوانان دا هغه چې وګورئ آبادیات ته چې وګورئ نو تقریبا 80% پکې نوجوانان دي زلمي دي د هغوی مونږ څنګه هغوی له تربیت ورکوو هغوی اوس خو په دې وخت کې خو داسې یو صورتحال کې دي چې څه خو په دې دهشت په هغې کې هغوی سره ملګري شوي دي څه زمونږ چې کوم مذهبي پارټۍ دي هغوی ځان ته غشې دي او څه داسې سیاسي پارټۍ دي چې هغوی ګمراه کړي دي نو د دوی دپاره یو داسې طریقه جوړول پکار دي چې مونږ د خپل نوجوانان د خپل ژبې د خپل روایات د خپل کلتور او داسې دا راوښیو چې سبا دوی هم په دې خپلې خاوره باندې ننګ کولی شي او په دې خپل خاوره باندې مستقبل لپاره یو جدوجهد کولی شي او په دې کې یو خپل د دې ژوند تېرولی شي په ښه طریقې سره تاسو وګورئ چې دا جنګونه چې دلته کم تېر شو د دې نه مخکې دا د پښتونخوا دا سیمه چې وه ډېره پرامن وه زمونږ دا قبایل علاقې چې وې هلته به خلک تلل او د هغوی مېلمستیا مشهوره وه امن و خلکو به ویل چې امن کوم ځای کې دی نو دلته به خلکو ورته ویل چې لاړ شه قبایلو ته او هغه قبایل نن په څه صورتحال کې دي د هغوی چې کوم صورتحال دی هغه زما په خیال مونږ ډېر کوشش وکړو دا چې هغه د صوبې سره یو ځای کړو په ترقۍ په لارې روان کړو خو ما داسې ښکاري چې هغه سلسله اوس هم هغه شانتې نه ده شوې کوم وعدې چې ورسره وشوې یوه وعده هم پوره نه شوه او هغه وخت کې زه د هغې حصه وم چې دا ترمیم کېده او د هغې نه مخکې کمیټي جوړ شوې وه سرتاج عزیز کمیټه چې کوم رپورټ هغه کړو نو زمونږ هغه وخت کې دا هغه و چې یاره دا د یو هغه شي خو دا ما به بار دا وی چې لږ احتیاط په دا کوئ چې هلته هغه وخت کې دوه فکرونه وو یو هغه خلک وو چې چا هماغه شانتې هغه یې غوښته سټیټس کو یې غوښته چې نه دا دې نه هغه کېږي اوس هم شته او یو هغه نوجوانانو چې چا وی چې مونږ مخ په وړاندې ځو او زمونږ دا ملک دی او دا مونږ ترقي کول غواړو او مونږ مخکې تلل غواړو نو ما هغه وخت کې هم دا ویل او حکومت نه هم دا کړی چې بهی چې څه وعده یې کوئ که وعدې هم پوره نه کړې نو هغه خلکو ته به تقویت میلاویږي چې چا د دې مخالفت کړی دی هماغه شانتې اوس هم هغه صورتحال دی هغه وعدې یو هم پوره نه شوې زمونږ وسایل دي هغه هم دلته چې دا څومره اپریشن وشو نو دا دې اپریشنونو سره زمونږ
کوم بنیادي حقوق چې هغه هم ختم شو. نن په دې هغې کې که یو طرف ته FCR ختم شو نو د هغې په ځای یو داسې بل قانون راغی چې هغه د هغې نه هم سخت دی او دلته خلک هماغه د پخوانۍ هغه چې کوم صورتحال و د هغې نه خراب حالات کې اوسېږي. هغه خبره دا ده چې کو بلې صوبې ته ځې او هلته خپل روزګار دپاره هغه کوې نو هلته هم درته خلک په بل نظر ګوري. بین الاقوامي سطح باندې نن پښتون ته خلک دهشتګرد دا لفظ چې دی پښتون سره منسلک کړی دی. پښتون خو یو پرامن یو امن غواړي او په دې خطې کې هم په ټول هغې کې امن غواړي. په هغوی سره دا هغه کړي چې دا پښتانه دهشتګرد دي او که بلې صوبې ته ځې او هلته تا پښتو ووایې نو بس هغوی دې هم په هغې کې اچوي چې بھائی دا دهشتګرد دی. او نن سبا چې کوم صورتحال دی کو اسلام آباد ته ګورې نه هغه ځای نه وایي چې پښتانه لرې کړئ. پښتانو دا کو افغانان دي او هغه هم پښتانه دي که هغوی هله کوي نو ورسره ټول د دې هغه هم چې دي نو صوبې خلک چې دي هغه هم ورسره هغه کېږي. او هلته چې خبره کې مونږ خو اوسه پورې د دې صوبې نه د یو بل ژبې ویل والا کس چې دی هغه مونږ دې نه چېرته داسې نه ورته ویلي چې د دې صوبې نه وځه. خو هلته خو همدا کېږي. نو دا صورتحال په دې ملک کې چې دی او دې وفاق کې کو مونږ هم داسې په دې صورتحال کې یو دا خو زمونږ لپاره ورځ تر ورځه هغه کمیږي. دا زمونږ چې کوم لږې ډېرې لارې ګودرې دي هغه هم راته تنګېږي. نو دې دپاره زما په خیال کې افراد صاحب ډېر ښه خبره وکړه چې ټکنالوجي خو مونږ غواړو چې شته خو ورسره چې ساینس هم وي نو دا خلک به لږه مخکې لاړ شي. او زموږ هغه دا دی چې د دې صوبې اقتصادي چې څو پورې مونږ هغه کړي نه مخکې دلته کارخانې نشته. کارخانې دلته چې څوک لګول غواړي نو هغوی هم دا هغه کوي چې یاره دلته خو څو هغه هم نشته د هر سامان به کراچۍ نه راځي او لوکیشنل ډس ایډوانټیج ورته وایي. مونږ یو وخت کې ګډونه مازۍ لپاره ثمرات ورکړل او دې مقصد لپاره ورکړو چې دا صوبه دې آباد شي او دلته دې کارخانې ولګي او خلکو ته روزګار ملو شي. خو هغه د پنجاب تاجران د پنجاب صنعتکار او د پنجاب حکمرانو هغه برداشت نه کړی شو. هم لږ وخت کې هغه واپس کړی چې واپس شو نو هغه ګډون ته تاسو وګورئ هغه شانتې کارخانې ټولې هغه شو بالکل قبرستان دی. نو دا ظلمونه په دې لحاظ سره دا مونږ سره چې کېږي د دې دپاره هم دا ضروري ده چې مونږ د دې بچو د تعلیم دپاره دلته د تعلیم هم فقدان دی د صحت هم فقدان دی د روزګار هم فقدان دی. دا ټول چیزونه په دې کې د دې اوس وخت مطابق په هغې کې داسې اقدامات راولو چې دا علاقه آباد شي. زمونږ د کلتور زمونږ د ژبې دپاره زما په خیال دا هغه خو اختر علي شاه صاحب خبره وکړه د دې موږ غواړو چې دا یو قومي ژبه په طور باندې دی دا هغه شي او د دې زمونږ مطالبه کوو چې پښتو دی د دې صوبې
سرکاري هغه شي او مرکزي سطح باندې دا د یو قومي ژبه وګڼل شي نو بیا به موږ په دې باندې خوشحاله یو. دغسې سیاسي چې کوم صورتحال دی نو موږ غواړو چې په هر څه کې موږ ته خپله برخه میلاویږي. نن کو تاسو وګورئ چې څومره په مرکز کې عہدې دي، آئینی عہدې دي، په هغې کې د پښتنو څه هغه نشته، څه پکې حصه نشته. نو دې دپاره په دې باندې دا ټول دانشوران پکار چې موږ کینو او د یو نوې عمراني معاهدې دپاره تیاری وکړو او هغه موږ پیش کړو چې بھئی دا نیو سوشل کانټریکټ نه عمراني معاهده چې ده په دې باندې د عمل وشي او موږ ته د خپل حق ملو شي او د دې صوبې چې کوم زمونږ کو په روزګار کې دی، کو په د آئیني هغې کې دی، په هر یو شي کې دی موږ ته خپل حق ملو شي، کو فوج کې دی، کو سیول سروس کې دی، په دې ټولو کې دی موږ ته هغه ملو شي. موږ خو دا غوښته چې پښتانه د یو هغې کې ډېر وروسته د نوې صوبو خبره کېږي، خو موږ غواړو چې صوبې د جوړ شي په داسې بنیاد باندې چې خپل موږ د پښتنو د یوه صوبه جوړه شي او دا زموږ په آئین کې هم دي چې د پښتنو د ټول په یو صوبه کې مشترکه طور باندې یو ځای شي. نو دا به زموږ دپاره زموږ د پښتون قوم لپاره به یو ډېره لویه خبره وي. انشاءالله تعالی د دې لپاره به موږ تګ و دو کوو. په تېر وخت کې دوه موقع راغلی وې چې په هغې کې دا کېدی شو چې 1 یونټ ماتېدو. په کار دا دی چې هغه وخت کې د دې لپاره جدوجهد شوی وې چې پښتانه په ټول په یو صوبه کې راغلي وي. او هغې نه پس چې د 73 آئین جوړېده، دا بیا دویمه موقع وه چې هغې کې دا هغه وخت کې داسې صورتحال و چې دې لپاره لږ زور شوی وی نو دا کېدی شو، داسې لویه خبره نه وه. ځکه چې آئین جوړېدو کې د دې صوبې چې کوم مشرانو د بلوچستان نه چې کوم هغه وو، هغوی ټول یو اواز شوي وی نو دا سلسله چې ده دا به خامخا شوې وه. زمونږ خلک د دهشتګردۍ په وجه ډېر پریشانه دي او هغه علاقې چې کومې د دهشت نه متاثر شوي دي هغوی سره انصاف کول پکار دي. انصاف تقاضې دي چې هغه دې کول دي او چې کوم زمونږ وروڼه خویندې بچي په دې دهشتګردۍ کې شهیدان شوي دي، د هغوی دپاره یو فنډ جوړول پکار دي چې هغې کې حکومت هم هغه اچوي، عوام هم پکې پیسه واچي، بین الاقوامي سطح باندې هم پیسه راشي. ځکه چې دا یو ځل ولا ته هغه ورکړې، لږ پیسې ورکړې، په هغې باندې د هغه ګزاره نه کېږي. د هغه د بچو د تعلیم، د هغه د صحت، د هغه دا ټول سلسله هغه ده. نو دا یو فنډ جوړول پکار دی چې هغې سره د دې خلکو چې څه ضروریات دي چې هغه د هغې نه پوره کېږي، نو بیا به هغې کې لږه حوصله راځي. حوصله زمونږ د پښتنو ته د حوصلې ضرورت دی او دا حوصله چې څو پورې نه راغلی نو مونږ مخ پر وړاندې نشو تللی. او دا زمونږ عهد دی چې د دې پښتون قوم دپاره، د ژبې دپاره، د سیمې دپاره به خپل جدوجهد به همداسې جاري ساتو. مونږ ناکامي پکې ډېرې شوې دي، دې کې شک نشته. خاموش صاحب د جرګو خبره وکړه،
ټولو کې لویه جرګه خو چې دې ځای نه 350 مشران تللي وو هلته کابل کې لویه جرګه شوې وه نو د هغې نه لویه جرګه خو بله شته وي نو هغه وخت کې د کابل کې د ټیکسي چلولو والا ډرایور چې و نو هغه هم بیچاره اوس به د پښتنو حال ټیک شي خو هغې باندې بیا وروستو هېڅ کار ونه شو یعنې د هغې سره ډېر د خلکو تمه هغه شوې وه تمې هغه شوې وې چې بهی اوس به پښتانه یو شي او پښتانه به مخکې بوځي زمونږ دا هم دوا ده چې د لر او بر پښتنو چې څه تکلیف وي په هغې باندې دا زمونږ فرض جوړېږي چې مونږ هغې لپاره आवाज़ اوچت کو او انشاءالله تعالی دا आवाज़ اوچتو ستاسو بیا ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره مننه